محترم مسلمانانو ژوند کې برکت غواړئ عمر دراز به راته الله درکړي. د 15 منټو د 10 منټو وظیفه د ژوند به تبدیل شي، د ژوند تقدیر به الله تعالی بدل کړي. بې نیازي به راته الله جل شانه درکړي، د خلکو نه به راته الله تعالی د محتاجۍ نه به د الله جل شانه وساتي. او دغه رنګې چې کم حاجت ته غواړي الله جل شانه به دې پوره کوي. محترم مسلمانانو خو دا وظیفه انشاءالله نه کوي. ګوره 3 فیرې به راته الله درکوي. یو به ته عمر کې برکت شي، طول العمر، یعنی عمر کې به د برکت درځي ها. او دا وظیفه د شعبان وظیفه ده ها. دویم چې د مصیبتونو او دفع البالا، یعنی د مصیبتونو دفع کول به الله تعالی ته درکړي. تا باندې چې کوم مصیبتونه دي، بیماری دي، پریشانی دي، غمونه دي، الله جل شانه به دې ختم کړي. صحیح شوه. دریم دا استغنا عن الناس به راته الله درکړي، یعنی څومره خلک دي د هغوی نه به الله تعالی د هغوی د محتاجۍ نه به د الله تعالی بچ کړي. نو طریقه کار واوړئ، وظیفه واورئ. ښه محترمو، ګوره نیت به وتړئ که نه. صحیح شوه. د دې دریو دغه حاجتونو نیت په تاسو تړئ. یو به د عمر د برکت دپاره، یو د مصیبتونو او د حاجتونو پوره کېدو دپاره، مصیبتونو دفع کېدو دپاره، یو د خلکو نه د محتاجۍ نه د بچ کېدو دپاره. صحیح شوه که نه. لومبیا به داسې کار وکړئ محترم مسلمانانو، دا به نن ورځ کوئ خامخا. ماښام مونځ نه پسې کوئ، ماسخوتن مونځ نه پسې کوئ. ښه، لومبیا نیت یې وکړو د عمر د درازۍ دپاره، یعنې چې عمر مې الله سیوا شي، برکت پکې وجه شي. یو پیره به سورت یاسین ووې. سورت یاسین د یو پیره ووې، د هغې نه پس به بیا دا دعا ووې، زه راته دعا ښیمه. صحیح شوه. او دا یو حاجت ستا پوره شو انشاءالله. دویمه پیره بیا ته نیت وکړې چې الله پاکه دا مصیبتونو د ختمېدو او حاجتونو د پوره کېدو دپاره دا وظیفه کوم. دا نیت دې وکړو. بیا به یو پیره سورت یاسین ووې. سورت یاسین دې وي، بیا به دقه دعا ووې، دا کومه چې درته ورږه زه ښیمه. ښه، دقه دعا به ووایې. درېیمه پیره محترم مسلمانانو بیا نیت وکړه یا الله ما د مخلوق د محتاجۍ نه وساتې، زما قرضونه دي، حاجتونه دي، هر څنګه مسلې دي، الله دا ته ختم کړي. صحیح شو. دا نیت دې وکړو. نو بیا به یو پیره سورت یاسین ووې. سورت یاسین نه پس به بیا دغه دعا ووې. صحیح شوه. نو ګورئ 3 نیتونه به وکړي. 3 نیته دې دا وکړه، د عمر درازۍ دپاره، د مصیبتونو د ختمېدو دپاره، حاجتونو پوره کېدو دپاره، او د استغنا عن الناس، یعنې د خلکو د محتاجۍ نه. دا 3 نیته دې وکړو. 3 پیرې به سورت یاسین وي. یو پیره د نیت وکړو، بیا به سورت یاسین، بله پیره دې نه. او دې سره سره به یو پیره دا دعا م وي، اللهم یا ذا المن ولا یمن علیه یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر الجين وجار المستجيرين. لکه ګرانه ده دعا، خو ټکو ټکو یې وایي. وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فأمحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقاتا رزقي واثبتي عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتاب المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دا به ووایي. ښه انشاءالله دغه طریقه کار مې درته وښودو او زه تاسو ته دغه نه سکرین شاټ وباسم چې دا به تاسو ته په سکرین انشاءالله ښکاري. کومه نه به که څه غلطي خوا دې ښه شي، معذرت غواړم، خو لهذا په دغه طریقې سره انشاءالله وکړئ. طریقه هم ده تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه، مقاصد او شرعي حاجتونه پوره کړه. او دې وظیفې سره د الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه پوره کوي. الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته عمر دراز نصیب کړي. جزاک الله خیره. احسن الجزا.